الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله ورسوله معزز ناظرین کتن کو اللہ جل جلالہ خپل دوستانو ته یو شان او مقام په خپل دوستی په برکت ورکړی وي دا هر یو ولی یو خپل شان دی یو خپل مقام دی او الله د خپل قرب د وجنا یو خپل مرتبه او شان او مقام ورکړی دی خو په سلاسلو کې سلسله قادریه عالیه الله جل جلاله یو لوړ مقام یو لوړ شان ورکړی دی او اغا سیدنا و شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ مبارک د وجه نه ملاو دی معزز ناظرین کتن کو راځي یو جلک د قدوة المحدثین محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی چې د برکت برصغیر و پاک و هند کې خلق و حدیث درس پیژندلی دی په 1052 کې د مبارک د دنیا نه وصال کړی دی اوس 1441 دی تقریبا 400 کاله د مبارک کېږي چې تیر شوی دی دا قدوة المحدثین دا عظیم محدث راځي د سلسله عالیه قادریه باره کې څه موقف پیش کړي او بیا د خصوص بالخصوص د شیخ عبدالقادر جیلانی د موریدی څومره مقام دی او د سره د ارادت او د سلسله قادریه عالیه تر درنه کېدلو څومره لوړ مقام او مرتبه دی راځي د دې عظیم محدث د قلم نه واورو زما مخې ته کتاب اخبار الاخیار پروت تی دے مبارک شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق فرمائی یکی از مشایخ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم را در خواب دید دیر یو لوڑ مقام د سلسله عالیه قادریه بیانی او خصوص بالخصوص د سیدنا و شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی چې لوی ځوان مبارک باندې یادېږي د هغه یو لوړ مقام یادوي او د هغه مبارک سره د نسبت یو لوړ مقام تذکره کوي په خپل هم د مبارک د خپل ځان ذکر نه کوي شیخ عبدالحق محدث دہلوی چې 400 کاله د مبارک شو دا عظیم محدث په خپل دا واقعا خپل طرف نه ذکر کوي بلکې ځان نه وړاندې مشایخو کې د یو شیخ حواله ورکوي یقینا چې د دې عظیم محدث نه وړاندې تیر شوی چې د مبارک په خپل 400 کاله وشو نو چې د نه وړاندې کوم شیخ تیر شوی نو یقینا چې معتمد او مستند شخصیت پوي د مبارک فرمای یو شیخ د مشایخنا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم را در خواب دید په خوب کې د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زیارت نصیب شو عرضه کر دیا رسول اللہ دعا کن مراک بر کتاب خدا و سنت توبه میرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغه امتی ورته عرض که یا رسول اللہ ما د پاره دعا وکا چې دستا کتاب چې د الله کتاب او استا سنت باندې کتاب خدا او استا په سنت باندې د دنیا نه لاړ شمه یعنی د الله کتاب او د سنت مصطفی اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام استا د سنت مطابق زندگی تیر کما او کتاب الله او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم سره دنیا نه رخصت شمه یا رسول الله دعا کن مراک بر کتاب خدا و سنت تو بمیرم فرمود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سور ته فرمای ډیر یو اوچت اعلان ورته کوي او شیخ عبدالحق محدث دہلوی په خپل معتبر کتاب با اخبار الاخیار کې دا ذکر کوي راضی محبوب علیہ السلام سور ته فرمای چونی خواهد بود و چرا نباشد محبوب علیہ السلام ورته فرمای هم دغه سے بکیږي او ولی بن کیږي یعنی ولی بدا مقام تا ته نه ملاویږي تب دا الله کتاب او د سنت رسول مطابق ولی د دنیا نه نزي محبوب علیہ السلام ورته فرمای وحال آنکه که شیخ تو شیخ عبدالقادر است چې اے زما امتی تا ته بدا مقام زکه ملاویږي حال آنکه که شیخ تو شیخ عبدالقادر است چې تا شیخ تا پیر آ پیرانو پیر دے شیخ عبدالقادر جیلانی دے فرمائی گوید کہ سہ بار ازاں سرور ہمی درخواستم و او صلی اللہ علیہ وسلم ہمی جواب فرمودن آغا مبارک بے ورت عرض کہ یا رسول اللہ دعا کن مراک بر کتاب خدا و سنت تو بمیرم محبوب علیہ السلام بے ورت فرمائی و اداسی بکی گی اولی بنکی گی حال آنکے کہ شیخ تو شیخ عبدالقادر اس دے مبارک بیا درین پیر عرض ورتکی امتی محبوب علیہ السلام ورت فرمائی چونی خواہد بود و چرا نباشد امتغسی بکی گی اولی بنکی گی
कि حال آنکه که شیخ تو شیخ عبدالقادر است چې تا پیر چې دی هغه پیرانو پیر دی او لوی ځوان دی یقینا دینا د شیخ عبدالحق محدث دهلوی دا مستند محدث دا قدوة المحدثین دا عظیم محدث د دې کتاب مبارک نه دا هم معلومیږي چې کله محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته هغه امتی عرض کوي چې یا رسول الله دعا وکما د پاره چې زه د الله کتاب او ستا سنت مطابق دنیا نه لاړ شم محبوب علیه السلام ورته فرمایي حال آنکه که شیخ تو شیخ عبدالقادر است دینا دا هم معلومیږي چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته دا هم علم شته د شیخ عبدالحق محدث دهلوی د کتاب نه معلومیږي چې امتی په حالاتو باندې عالم دی ځکه امتی ته مخکې نه ورته پته ولګېده چې ته د لوی ځوان د شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه مبارک مرید دی دا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د علم حال دی چې د خپل امت د احوالو نه خبر دی او یقینا په دې واقعې کې د سلسله عالیه قادریه یو لوی شان او مقام بیان شو او محبوب علیه الصلاۃ والسلام په بارگاه کې دا ډیره یو یقینا چې قابل او مقبوله سلسله دی او د شیخ عبدالقادر جیلانی په موریدی باندې مونږ ته فخر کول پکار دی الله تعالی دې مونږ ته دین اسلام باندې عمل کولو توفیق نصیب